والصلوات العطرة على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وأعلام الهدى. أما بعد فأعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. زما عزت مند مشرانو خغورونو تاسو خوب پریخه ده او جماعت تراغلی د دې د پاره چې یو دینی مجلس ته د قرآن پاک د آیاتونو ترجمه پکې کیږي، د رسول الله مبارک حدیثونه به بیانېږي. مبارک مجلس تراتلل دا ډېر لوی نعمت ده. ډېر خلک به اوس داسې سینما کې بناستي، ډېر خلک به داسې چې ګناهونو کې به لګیایي اړمي. دا الله تعالی کور ته راتلل دام د الله تعالی په نعمتونو کې لوی نعمت ده. دام د یو عالم د عالم دین د وفات په سلسله کې د ایصال ثواب د پاره یو مجلس ده. حضرت مولانا سید میر رحمت الله علیه رحمتا واسعه هغه یو عالم او خاص کر د جمعیت علماء اسلام یو ممتاز رهنما او د دین د پاره خپل زندگی وقف کړی و. داغه پیات کې دا یو دینی محفل له رسول الله مبارک فرمای اذکروا محاسن موتاکم، د خپل مړو محاسن بیانوي، خوبی بیانوي. او عالم په قوم کې نور اوس سپوږمۍ وي. رسول الله مبارک علماء ته خپل وارثان ویلي دي. د رسول الله د مبارک جبه گفته ده العلماء ورثة الانبیاء، علماء د پیغمبرانو وارثان دي. وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما، پیغمبرانو په خپل میراث کې سرو سپین روپۍ او اشرفۍ نه دي پریخي، بل ورثوا العلم، علم پریخه ده. فمن اخذه اخذ بحظ وافر، چا چې علم حاصل کنو ډېره لویه برخه حاصله که. زمارونو دا عالم ډېر لوی مقام ده. الله تعالی قرآن مجید کې ځای په ځای د عالمانو تعریف کوي. ځای په ځای باندې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، رب العالمین وایي چې عالم او غیر عالم دا برابر دي یعنی نه دي برابر. قرآن مجید کې انما یتذکر اولو الالباب، الله تعالی وایي چې نصیحت خاوندان د عقل حاصلوي. انما یخشى الله من عباده العلماء، دا الله تعالی نه که په حق یریږي نو عالمان دي. بلا آیاتونو کې الله تعالی د عالمانو وصف بیانوي. د رسول الله مبارک حدیثونه د عالمانو د تعریف نه ډک دي. پیغمبر علیہ السلام لوی عالم، لوی عالم د دې آسمان نه لاندې په دې ځمکې د پاسه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. هغه ته الله تعالی علم الاولین او علم الاخرین ورکړو. رسول الله مبارک په خپل فرمایي انما بعثت معلما، زه معلم را لېږلی شوی یم.
رسول الله مبارک باندې الله تعالی آخرنه کتاب قرآن مجید نازل کړی دی چې هغه د تمامو کتابونو ناسخ دی. د قرآن مجید معجزه په ټولو معجزو کې لویه معجزه ده. زما وروڼو تمامه دنیا که جمع شي د دې مبارک قرآن مجید پشان یو آیت نشي جوړولی. تمامه دنیا که جمع شي بنی آدم او پیریان دواړه د دې قرآن مجید د یو وړوکي آیت غوندې آیت نشي پیش کولی. رسول الله مبارک خاتم النبیین دی. رسول الله مبارک انک لعلی خلق عظیم. زمغه مرګري پناتونو کې د رسول الله تعریف او د مدینه منورې تعریفونه وکړ. الله تعالی دې تاسو مونږ ټول مدینه منورې ته بار بار بوزي. الله تعالی دې تاسو زمونږ د ټولو د حج نعمتونه نصیب کړي. زمارو ډیر لوی نعمت ته چې یو سړی په خپل ژوندۍ کې خانه کعبه ته ورشي. هغه خانه کعبه چې مونږه غایبانه داغه طرف ته مخ کو نو مونږه روزانه پنځه منځونه کوو، سنت او نوافل کوو، او بیا یو حاجی باندې الله تعالی دومره لوی فضل وکي چې هغه د خانه کعبه مخې ته په خپله ودرېږي. بعضې حاجیان حیران ای چې دا د خوب وینم او کنه د خانه کعبه ته مخامخ ولاړ یم. بیا به عین کعبه ته مخ کې اوس مونږه د خانه کعبه طرف ته مخ کوو، بیا به عین کعبه ته او د رسول الله پاک روزه ته چې یو سړی ودرېږي اوسې له مونږه دلته نه درود لیږو. مونږه وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دی جماعت کې چې موږ دا درود وي دا فرشتي رسول الله مبارک ته رسول. حدیث کې را دي چې بعضې فرشتي دې د پاره مقرر دي، هغه ته د هغې سړي نوم هم معلومي او د پلار نوم هم ورته معلومي، کلم ورته معلومي. د رسول الله مبارک په خدمت کې ستا درود او سلام رسي چې یا رسول الله پلان کې د پلان کی زوی د پلان کی محلی د پلان کی کلی یصلی و یسلم علیک، پتا باندې درود او سلام لیږي. او دا دومره زر رسی، دومره زر ته چې د یو دی نه ټیلیفون کې کنه بل دی ته دا ټیلیفون دومره زر نه رسی. ته خو باقاعده نمبر ملاوې او کېدای شي لین انګیجي نه په دې ساعت لګي، لیکن ستا د خولې نه درود اوتو او د رسول الله مبارک په خدمت کې پیش شو. دلته چې مونږ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد د رسول الله مبارک خدمت کې باقاعده پیش شو. الله تعالی فرشتو ته دومره لوی د تیز رفتاری طاقت ورکړی دی چې د سترګې په رپ کې هغه د دنیا د یو ګوټ نه بل ګوټ ته رسي. موسی علیہ السلام یو دل جبرائیل امین ته وی چې الله خو تا ته ډېر لوی قوت درکړی دی. قرآن مجید کې د جبرائیل امین بارک رب العالمین وی چې ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. قرآن مجید جبرائیل امین ته ذی قوه ویلی دی، ذو مرت فاستوى بل ذکر دی. نو موسی علیہ السلام د جبرائیل علیہ السلام نه تپوس کوي چې چرته در باندې سخت وخت هم راغلی دی، لکه تا ته خو الله تعالی ډېر لوی قوت درکړی دی. جبرائیل امین واو یو ځل را باندې ډېر سخت وخت راغلی. یوسف علیہ السلام رونو بندر کوی ته وغورځولو او زه په اوم اسمان کې وم. رب العالمین جل جلاله ما ته حکم وکړو چې ورځه ویني څه چېرته په ځمکه باندې اونه لګي. یو سړی چې د بره نه ولي او بندر کوی وي اوبه پکې نه وي او یو سړی په ځمکه راشي
نو اډو کې چوره چوره شي مازغه دڼې ونی شي ری وردا نو موسی علیہ السلام ورته بیا څه چلو شو وی الحمدلله غل ازمکه تر رسیدل نو چې ما غیږ کیونی ولو وما اسمان کې فرشتہ ده او راضی او یوسف علیہ السلام رونو غرزوله ده حالانکه یو ثقیل شی مرکز ثقل ته یکدم رسی لیکن جبرائیل امین په غیږ کې نسی نو دا د دې جمعاتو د مدینه منوره مېز کې مسافت کډیر خو سلور زره میله وي یا به د دینم کمی ځکه د فرشتو سرویس خو هوایی ده هغه په سړکونو او پر روډونو باندې نه دي نو ستا د خلینا درود وتی او هغه بیا د رسول الله مبارک په خدمت کې چې کم نه پیش کیږي نو سړی څومره خوش قسمت دی چې الله تعالی ورته دا نعمت نصیب کی چې د رسول الله مبارک روزه ته ودرېږي او ورته وی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله الصلاة والسلام علیک یا صفی الله الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین رسول الله صفات و القاب بیانې حاجی محمد امین رحمت الله علیه په قبر دی الله تعالی رحمتونه نازل څومره د عشق اشعار دي څومره مینو محبت ده یقینا د هر مسلمان پزړه کې د رسول الله مبارک سره د حد نه زیات محبت پکار ده د رسول الله مبارک تشریف اوري د تمام کائناتو د پاره د رحمت ذریعہ ده رب العالمین ورته رحمت للعالمین ویل ده وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رب العالمین ورته رحمت للعالمین وی رسول الله مبارک فرمای انما انا رحمت مهدات زه د خدای د طرف نه د رحمت یو تحفه او یو هدیه ما د رسول الله مبارک ډیر لوی ذات دی او په امت باندې ډیر لوی احسان دی مونږ چې دا درود وایو دا د رسول الله د احسانات شکریه ده من لم یشکر الناس لم یشکر الله څوک چې د انسان د احسانات شکریه نه ادا کوي د رب العالمین جل جلاله د لوی نعمتونو شکریه څنګه ادا کی رسول الله مبارک افضل ترین کائنات ته اجمل ترین موجودات ته رسول الله مبارک ته رب العالمین ډیر لوی شان ورکړی دی رب العالمین جل جلاله دی تمام دنیا ته قلیل وی دا تمام دنیا دا آسمانونه دا ځمکې دا مشرق او مغرب او دا شمال او جنوب دا تمام خزائن او دفائن دا تمام کائنات دیتا دنیا وی رب العالمین جل جلاله فرمائی قل متاع الدنیا قلیل اے زما خوږه پیغمبره دی خلکو ته وایا چې دا تمام سامان دنیا قلیل له الله تعالی دی تمام دنیا ته قلیل وی لیکن د رسول الله مبارکو اخلاق ته قرآن انك لعلى خلق عظیم د رسول الله مبارک اخلاق ته الله تعالی عظیم وی انك لعلى خلق عظیم تا دلوی عظیم اخلاق مالکی الله تعالی قرآن مجید کی د دې عظیم الشان پیغمبر بارکه وی ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک مونږ ستا ذکر ډیر بلند کو مونږ ستا ذکر ډیر بلند کو چرته چې د الله تعالی د وحدانیت مسله وی او د اشهد ان لا اله الا الله کلمه هغه سره بوای چې اشهد ان محمدن عبده ورسوله مؤذن روزانه په پنځو اذانونو کې د الله تعالی د وحدانیت شهادت ورکوي نو ورپسې د رسول الله مبارک د رسالت شهادت ورکوي مؤذن که اشهد ان لا اله الا الله وی نو ورپسې اشهد ان محمد رسول الله وی ام المؤمنین
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تپوس شو چې کیف کان خلق النبی صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر علیہ السلام مبارک اخلاق څنګه وی؟ کان خلقه القرآن، پیغمبر علیہ السلام د قرآن مجید زنده تفسیرو. قرآن مجید چې څه ویلي دي د رسول الله تمام عملی زندگی دا د قرآن مجید چې کوم دنو تفسیرو. د رسول الله مبارک سره د صحابو د حد نه زیاته مینه وه. ستا زما مینه صرف د جبې ده، دړه نه ده. د صحابو مینه د رسول الله مبارک سره د زړه وه. په جنگونو کې به صحابو د ځان نه ډال جوړ کو، صحابه به غلبیل شو چې د رسول الله مبارک ذات ته تکلیف ونه رسیږي. صحابه به خپل ځانونه د رسول الله مبارک د پاره ډال جوړ کو، او رسول الله مبارک بارک به دا غي دا دغه چې رسول الله مبارک ته تکلیف ونه رسیږي. د حضرت عمر په زمانه کې لستن صحابه حضرت عمر لګلیو چې د کافرانو د بادشاهانو حالت وګورئ چې څنګه حال دی. جاسوسان چې ورته ویل کېدی شي حالات معلوم کړي. هغه عیسائی بادشاہ ته پته ولګېده چې زموږ دې ملک کې لستنه مسلمانان ګرځي. هغه خپل پولیس ته حکم وکړو چې دا گرفتار کړي. پولیس هغه گرفتار کړ او بیا بادشاہ ورته ووی چې د اسلام نه توبه وباسئ، عیسائیت قبول کړئ. صحابه ورته دا درته چا ویلي دي چې موږ د رسول الله ملګري د رسول الله مبارک دین به پرېږدو او عیسائیت به قبلو؟ بادشاہ ورته غصه شو چې سم شئ او ښه ځوانان یئ، زه به درته د لوی وزیرانو لوڼه واده کم، سره او سپین به درکم، وزیران به مو کم، گورنران به مو کم، دا دین پرېږدئ. صحابه ورته وایي دا ته په کومو کندو سره د رسول الله ملګري هغه د رسول الله مبارک هغه دین پرېږدي. بادشاہ وی جیل ته وغورځوئ، جیل ته بوتلل وی دی ته خوراک مو ورکوئ، دی ته اوبه مو ورکوئ. 3 ورځې او 3 شپې دغسې وږي وساتل او بیا دربار ته راوستل او ورته خنزیر یې وړاندې کو چې دا وخورئ، شراب یې ورته کېښودل. صحابه وایي مونږ مړه خو یو لیکن دا شی مونږ نه استعمالو. حالانکه یو مسلمان ته د لوږې په حالت کې چې دی د لوږې نه مري نو د خنزیر لغونې غوښه یا د شرابو یو ګوټ دا جایز دی. قرآن وایي فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. الله تعالی مخکې محرمات بیان کړي دي، حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، او بیا آخر کې قرآن مجید وایي چې که یو سړی د مخمسي او د لوږې په حالت کې وي، صحابه ورته وایي مونږ ته دا جایز دي لیکن ځکه یې نه خورو. کافران به وایي چې د رسول الله ملګري وږي شي نو بیا خنزیر هم خوري او شراب هم څکي، مونږ مړه خو یو. بادشاہ ورته سم شئ، سم شئ او دا دین پرېږدئ ورنه وجنم مو. هغوی به مرګ راته قبول دی لیکن د رسول الله مبارک دین پرېښودل، د رسول الله د رسالت نه انکار کول دا چرېم نشي کېدی. بادشاہ حکم وکړو چې په یو لوی کړهي کې د شړشمو تیل واچوئ او د هغې لاندې اور بل کئ. یو لوی کړهی راړی شو، د شړشمو تیل یې پکې واچول او د هغې لاندې اور بلیږي چې هغه تیل ښه سره شول. بادشاہ حکم وکړو چې د جیل نه هغه سړی راولئ چې نن په هغه باندې د پانسۍ حکم دی، هغه یې راوستو او د صحابو په مخ کې هغې کړي ته وغورځولو. د سترګې په رپ کې د هغې نه پیکوړه او سموسه جوړه شو. هغه سړی بلکل رید شو. صحابو ته دام ستاسو هم دا انجام دی، که تاسو دا دین هغه نه پرېږدئ سوځوم مو دغسې لکه دا سړی مو چې وسوځولو. آیا صحابي ورته وایي
چې دا ممکنه نه ده. مونږ به ایره شو، زمونږ د ایرې نه به هم د لا اله الا الله محمد رسول الله آواز راوځي. بادشاہ حکم کوي چې دا مشر صحابي چې دی د ټولو نه مخکې ولې دی کړی ته هغه پاسېدی شو 3 ورځې او 3 شپې نه څه خوړلی و نه څکلي و، آواز یې انتهایي کمزور ہے. پولیس اوچت کو نو ده وجړل. بادشاہ وی واپس کوي کار شو. بس چې دی جاړي معلومیږي چې دی اوس د مرګ نه یریږي. وی ولې جاړي؟ وی په دې جاړم چې یو روح مې دی کړی ته به مې وغورځې او بس وځم. های که زما یو زر روحونه وی تا کړهي ته غورځولې او زه سوځېدی او بیا ژوندی کېدی او ما بیا لا اله الا الله محمد رسول الله ویلې تا بیا غورځولې او زه بیا ژوندی کېدی. یکجا چی متاعس کہ سازیم فدایت اما چی توا کرد کہ موجود همین است سوکم یو روح میدنو. بادشاہ تا پتو لگی دا چی واقعی دا فولادی خلق دا رسول اللہ ملگری سوک دا دین ننشی اڑولے بے ورطوئی چی پریدم مو کزما تندیخ کھولے. بادشاہ تا پتو لگی دا چی دا سم خلق دے دا دین پری خودن کی ندی وی کدما تندیخ کولے اگر ته आवाज ما کدما ملګری وینستا ملګری وی ټیک ته تندې به خپل کم د تندیخ کولول سه عیب ده. نو دا لستنه راولې غلو انعامونه ورته ورکل چې خلق دی ته وي محبت واقع رسول الله مبارک د ملګرو د رسول الله مبارک سره ده. خلق دغه خلق ده. حضرت عمر ته خو مخکې نه پته لګېدلې وه چې ما کم لس کسان د دې دپاره لېږلي وو چې هغوی جاسوسي وکړي د کافرانو خبر راړي هغوی ګرفتار شوي دي. او بیا حضرت عمر ته دا پته مو لګېده چې بادشاه په تیلو کې سوځولو هغوی ته تیار وو لیکن دین یې نه ده پریښی. حضرت عمر ته چې پته ولګېده چې مدینې منورې ته هغه لس تنه نږدې دي. حضرت عمر تمام د مدینه منورې خلکو ته اعلان وکړو چې ټول سړي به د مدینه منورې نه بهر ته وځي، که واړه دي او که زاړه دي، بوډاګان دي او که ځوانان دي، دا لس تنه په تندو ښکل کوي. دا د رسول الله مبارک ملګري دي. حضرت خبیب کافرانو نیولې د اوږده کیسه ده د ده ډېر ملګري هم نیولي وو. بیا حضرت خبیب نیولې شوی دی په قید کې دی په مکه مکرمه کې او په خپله باندې د کافرانو ښځې وایي چې قسم په خدای موږ به د خبیب سره داسې میوې کتې چې د میوو موسم به نو د انګورو موسم به نو او د خبیب سره به انګور موجود و. دی په یو کور کې په یو کوټه کې بند کړی او خبیب اصل کې د مکی یو لوی سردار وجلی و. نو د هغوی زامنو دی په ډېر قیمت اخیستی و چا چې قید کړی و چې موږ به د خپل پلار بدل د ده نالو. ښځه د کافرانو وایي چې یو ورځ دغې صحابي ما نه چړه وغوښته چې ما ته لږه چړه راکه ځکه شهادت یې قریب و. نو دی وی یاره زه د خپل برید او د خپل سنت چې کوم دی نو ټیک کم زما خیال نو زما د خړپوسو ماشوم خبیب ته تللی دی نو خبیب په دې پتون باندې ناست دی. نو د هغې ښځې رنګ زیړ شو چې نن خو موږ خبیب قتل ته به بوځو هسې نه دی زموږ د بچي نه بدل وانلي او زما بچی چېرته په چړه باندې حلال نه کړي. اوس هم قیدیانو ته پترې مترې نه ورکوي پاکي ماکي جیل کې نه ورکوي. هسې نه زما خبیب چې وکتل وی بی بی مه خفه کېږه مسلمان ماشوم مسلمان زنانه مسلمان بوډا ته څه نه وایي. مسلمان هغه کافر په توره وایي چې هغه د مسلمانانو سره قتال او جنگ کوي. خبیب چې کله پانسۍ ته بوتلو او تمامه دنیا تماشې ته راغلی ده کافران خبیب ته وایي خبیبه یو خبر او کم غنی پریدو دومره وایا که زما په ځای باندې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پانسي کېدی نو ښه به وه
نو په چغو چغو خو به یې وجړل چې ظالمانو تاسو زمونږ نه دا تمه کوئ مونږ د رسول الله مبارک ملګري دا نشو برداشت کولی چې مونږ په سوري کې ناست یو او د رسول الله مبارک په مبارک خپه کې ادغې ماتي مونږ دا نشو برداشت کولی ته دا وایې چې زما په ځای رسول الله مبارک وی او بیا کافرانو ته ووی چې ما ته لږ اوبه راړئ او دس کوم ای ورته اوبه راړئ چې یاره یو مسلمان مونږ وجنو پړې ارمان دی چې دا ارمان یې پوره شي او دس یو کو نو 2 رکعاته نفل کوي چې دا زما اخرنی مونځ دی او هغه نفل یې در وکړل او بیا یې ورته ویړه مې غوښته چې دا مونځ مې ډېر اوږد کړی دی ځکه دا زما اخرنی مونځ دی په مخ د ځمکه لیکن زر مې ځکه وکړو چې کافران به وایي چې صحابه د رسول الله یریږي نو بیا اوږده نفلونه کوي او بیا 2 شعرونه ووایي امام بخاری او د حدیثو کتابونو هغه را نقل کړي دي ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شلو ممزعي اشعار وي ولست ابالي حين اقتل مسلما زما اس پروانشته چې مسلمان مرم الحمدلله مسلمانم او د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویم چې مسلمان مرم پروا مې نشته ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصرعي فهر اړخ مې جلالوي کما خامخ مې لالوي او که د سټ نه مې پرې کوي او که د ښي طرف نه راته په مرۍ تورک دی او که د کیڼ طرف نه ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء زما دا شهادت د خدای په لاره کې دی زه د الله په لاره کې د رسول الله په مینه کې لګیا یم شهید کېږم وان یشاء که زما مولا وغواړي یبارک فی اوصال شلو ممزعي الله تعالی به زما په ماتو ګډو اډوکو کې الله تعالی به زما د غوښو په پټو پټو کې برکت چې کمدنو کېږي صحابو ته شهادت محبوبو هغوی د رسول الله مبارک د ذات سره مینه وه هغوی دا نشو برداشت کولی چې د رسول الله مبارک په مبارکو خپو کې د ادغې ماتي او موږ د په سوري کې ناست یو موږ د په سوري کې ناست یو او رسول الله مبارک د په انور کې روان یو دا د صحابو مینه وه د تبوک د جنگ اعلان وشو چې صحابو ځان تیار کوي د تبوک جنگ دی تبوک د مدینه منورې نه 900 کیلومتره لرې دی 900 کیلومتره او ټول لک دک بیابان اسی له خو سړک دی زه تلم څو ځله تبوک ته قسم دی په سړک به موړه تنګ شو چې دې صحراګانو ته او دې غرونو ته مو کتل چې هغه صحابه پیاده به تللو په اوښانو باندې به سوارو رسول الله مبارک وایي چې د تبوک جنگ ته دا تیار کوي ځکه چې 40,000 فوج قباد جرنیل ما تحت د روم بادشاه را لېږلی او رسول الله مبارک یو 100,000 صحابه بوځي اعلان کېږي چې وځئ منافقانو یو بل ته پټ پټ وایي چې مه ځئ ګوره سخته ګرمي ده سخته ګرمي ده مړه به شئ تبوک ډېر لرې دی 40,000 فوج سره مقابله رسول الله مبارک او داغه ملګری نشي کولی مه ځئ ځان مه وجنئ لیکن صحابه د رسول الله مبارک عاشقانو د رسول الله مبارک پتنګانو روان دي یو زمیدار ابو خیثمه ایوی کړي ده کور ته راځي چا ورته په لاره کوي چې ابو خیثمه ته مدینه منوره کوي رسول الله مبارک خود خپلو ملګرو سره لاړو جهاد ته ابو خیثمه کور ته راځي اوښې کور کې دننه کوي او ښځو ته وایي چې ښځو
زما دا اس ما تراولی او زین پی واچوئی. دو بی بیانی وی او دوڑا پاکی بی بیانی وی وفاداری ورته وی چراش کور کینا وینا رسول الله مبارک د مدینه منوره نه وته ده پنور کې لګیا دی هغه روان دی. ابو خیثمه ته دا مناسب نه دی چې پسوري کې کینی. خدای ورته مینت کوي چې تا سره خو ښه اس دی ټول ورځ په پټي کې وی کړی دا کار دې کړی دی راشه لکه ډوډۍ وخوره لګي اوبوس کا تا سره خو اس دی. او هغه رسول الله مبارک او صحابه خو په اوښو باندې روان دي. اوخت استبا یو پوند ورکی ورپسې به ورسې. خود ته وایي چې ما ته دا جایز دی چې تاسو سره کینم لکه دا زما آخرنې دیدن د جنگ کې پته نه لګي. جنگ کې پته نه لګي چې سړی بیا ژوندی کور ته راځي او که نه راځي. باغ مې د زړه خزان تاله کو بویه چې بیا سپرلی راځي سپړي ګلونه. خدای خبر بیا انسان کور ته واپس راځي یا نه راځي. اور رسول اللہ مبارک فرمائی الجنت تحت ظلال السیوف جنت د توری پسور کی رے. رسول اللہ مبارک فرمائی السیف محاء للذنوب توری سره تمام گناہونه معاف شي. دیو جن موږ شهادت غواړو. رسول اللہ مبارک فرمائی چې زه د دو خبرونه پتا سو یریګم. رسول الله خپل امت ته وایي یو بدر کې د دنیا محبت راشي بل به د مرګ نه یریږئ نو جهاد به نشي کولی. عبدالله ابن مبارک دا ډېر لوی عالم دی او دا زموږ د امام ابو حنیفه په شاګردانو کې لوی شاګرد دی. دی وایي زه یو ځل د حج نه راتلم په اوښه باندې سورم په ځنګل کې څه ګورم چې یو تور شی راته راښکاره شو. نو زه حیرانه شوم چې دا تور څه دی. خو چې نږدې ورالم یوه بوډۍ ده تور پړونی دی تورې جامې دي. حیرانه شوم چې په دې ځنګل کې چې 50-60 میله چېرته آبادۍ نشته دا بوډۍ په دې ځنګل کې څوک دا جنات خو نه دي. نو ما پې سلام واچولو السلام علیک یا امة الله. ای د خدای بندې پتا دې سلام ما معلومولو چې دا څوک جن دی او که څوک ښځه ده. نو جواب راته ملاو شو چې سلام قولا من رب الرحیم. جواب قرآن کې ملاو شو. وعلیکم السلام راته ونه وي راته د قرآن مجید آیت کې جواب راکو سلام قولا من رب الرحیم. الله تعالی به جنتیانو باندې دا سلام اچي په جنت. بیا ما تینا تپوسو کو چې یا امة الله ما تصنعین انت فی هذا المکان القفر. اے د خدای بندی په دې ځنګل کې په دې خالی ځای کې ته څه کوې. نو راته ووایي چې من یهده الله فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد له سبیلا. ما ته پته ولګېده چې لاره غلطه کړې ده. بیا مرته په قرآن کې جواب ورکوي هغه ښځه. ما ته پته ولګېده چې دې نه لاره غلطه ده. بیا ما ته بیا تپوس وکړو چې من کم یوم انت فی هذا المکان په دې ځای کې دې څومره دې وشوې. نو راته قرآن کې جواب راکوي 3 لیال سویا 3 لیال سویا. دلته زما 3 ورځې زه ته بیا تپوس کوم په عربۍ کې چې من این تاکلین و تشربین د خوراک او د څښاک څه انتظام دی. نو قرآن کې راته جواب راکوي هو یطعمنی و یسقین. الله ما ته د طعام او د څښاک انتظام کوي غیبانه الله تعالی راته. بیا ما د هغې نه تپوس وکړو چې عندي طعام فهل تحبین ان تاکلینه. ما سره خو ډوډۍ شته خورې. راته ووایي واتم الصیام الی اللیل. آیت کې جواب ورکوي چې روزه تر شپې پوری پوره کوي. ما ته پته ولګېده چې د ابۍ روزه ده. ابۍ په روزه کې وه. نو ما ورته ووایي چې لیس من البر الصیام فی السفر. حدیث مې ورته ووایي رسول الله مبارک وایي دا نیکي نه ده
چې ته په سفر کې روزه نیسې او تا تکلیف در نو راته وایي وان تصوموا خیر لکم قرآن کې جواب وان تصوموا خیر لکم قرآن وایي که په سفر کې روزه ونیسې نو ښه ده اسې به هم قضا نیسې نو په سفر کې روزه ونیسې نو غاړه به دې خلاصه شي بیا ما ورته من این تتوضئین ما تم د اودس ضرورت و ما وی کعبه ته چرته چینه مینه معلومه ده راته وی فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا کوبنینو بیا سړی تیمم باندې ما ته پته ولګېده چې وای دا غریب هم لګیا ده تیمم کې بیا ما ورته وی الی این تریدین ابای چرته دی چرته روانه نورات آیت ہوئی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير ما تپتو لگی دا چې بیت المقدس روانه ده بیا ما ورته وی چې زه خو بیت المقدس ته ځم او ما سره اوښه مضبوطه ده فهل تحبین ان ترکبی معي ما سره سورېدل غواړې نو راته وی چې وما تفعلوا من خیر یعلمه الله څه نیکي چې کوئ هغه الله تعالی ته معلومات پته ولګېده ما سره سورېږي نو ما اوښه کېنوله او دې ته مې وی چې سوره شه بوډۍ ښه ده نو ما ورته کتل چې ونه غورځېږي نو راته ووی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنانو ته ووایه چې نظرونه ښکته دا قرآن حکم دی مؤمن به ښځې ته نه ګوري که بوډۍ ولې نه وي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قرآن نظار شه اسلام څه پاکیزه مذهب دی مومن ته وای پردی لور خور ته مګوره او خویندو او میندو ته وای چې پردو سړو ته مګورئ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن آی اسلام ډیر سوچه مذهب قرآن مجید مونږ ته حکم کوي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم نظرونه ښکته ساته پردی لور خور ته مګوره ستا لور خور ته چې څوک ګوري ته به څومره غوسه کېږي دا موږ باندې عذاب ولې راغلی دی ډېر ځوانان پېښور ته دې دپاره دي چې هلته کې په قصهخوانۍ کې او دې ځایونو کې پردی خور او پردی لور ته وګوري ښځې ډېرې کنجرې بازارونو ته دې دپاره دي چې هلکانو ته وګوري او دا ډېر لوی جرم دی کابل کې دا عذاب ولې و په کابل ولې عذاب راغلی تاسو ته پته ده زه د ظاهرشاه زمانه کې 2 ځله کابل ته تللی قسم په خدای د انګلینډ نم کابل اوړېدلی دقسې ښځې به تر دې دی پورې به یې جانګې اچولو او ځوانه جیانه ښځه به دغسې بازار کې چې کوم دنو راوړه طالبان د الله تبارک وتعالی مضبوط کړي طالبان رالل ښځه په پرده کې کړه ولې دا بې حیا ښځې چې پېښور کې ګرځي په اسلام آباد کې ګرځي دا به تاسو کورونو کې دننه کوي قسم په خدای که دننه کوي پولیس یې رشتن څو پورې چې د طالب چوکه نه ده راغلي او د طالب ډنډه نه ده راغلي طالبان چې رالل نو 2 کنجرې ښځې رالې قصر صدارت دقسې او یو بل ته کندلې شروع کړې طالبان ورته روکې شي هغه یې ارامتوبونه کولو طالبانو پې راباندې کړل راباندې کړل ترجیح توبې پې وویستې بیا به دغسې ګرځئ لوسې به ګرځئ بغیر د بورخې نه به ګرځئ خیر خبره بل طرف ته لاړه عبدالله ابن مبارک ابی ته کتل چې ونه غورځېږي نو ابی ورته قرآن مجید کې جواب ورکوي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم عبدالله ابن مبارک وایي ما نظر ښکته دا چې په اوښه باندې سورېده نو تورې جامې نو اوښه ترې لږه ویرېده اوښه چې وخوځېده د دې غریبې لوپټه وشلېده نو دی وی ما اصاب من مصیبت الا باذن الله انسان تک مصیبت رسیږي دا الله تعالی په حکم دا سوره شوه زه مخکې سور شم اوښه مې پاسوله
او ما اشعار شروع کړ. دا اوخه ده کنه، دا په خوږ اواز باندې ډیره مایله ده. نو اکثر دا ساروانان نه دي، دی باقاعده د عرب ما کتلی دي، دی چې په ځنګل کې رواني نو باقاعده قصیدې وي، څوک قصیده برده وي، څوک قصیده بانت سواد وي، چا امرؤ القیس قصیده یاده کړې وي. او که یو ساروان جاهل دی هغه بیا اوخو ته دومره وایي دن 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 دن. اوخه ښه مسته روانه دا قدرتي په ښه اواز باندې عاشقه ده. نو ما اشعار شروع کړل. نو دا راته څه وایي؟ راته وایي فقرؤوا ما تیسر من القرآن. اشعار څه کې قرآن مجید که درته یاد وي نو څه ووایه. نو ما دې ابۍ ته ووایي چې قد اوتیت خیرا کثیرا، الله تا ته ډېر علم درکړ. نو بیا راته ووایي وما یذکر الا اولو الالباب، وما یذکر نصیحت نه قبلی الا اولو الالباب، ته خاوند عقلونه زما خبره دی. نو ما بیا د قرآن مجید تلاوت کولو. بیا یو ځای کې مې ته تپوس وکړو چې خاوند دی ژوندی دی او که مړ دی. نو راته ووایي لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. الله اکبر. د قرآن آیت. یو ځل د حج باره کې حکم راغی چې حج به کوئ. نو اقرا ابن حابس صحابي پاسېدو، وی ای د خدای رسوله هر کال به حج کوو که نه ټول عمر کې یو حج دی؟ رسول الله مبارک وفرمایل ټول عمر کې یو حج فرض. نو دې کې قرآن وایي چې لا تسألوا عن اشیاء، اے صحابو د رسول الله نه د ډیرو مسلو تپوس مه کوئ. د هغه زمانه د خیر او برکت ته وحی راځي، هسې نه که ټول هر کال سړي باندې حج فرض شوی نو بیا بس. نو پرېږدئ پیغمبر چې درته څه وایي بس هغه منئ او تپوسونه ته ډېر مه کوئ. نو دغې ابۍ هم عبدالله ابن مبارک ته چې ډېرې تپوسونه رانه مه کوه، دا مه وایه چې خاوند مې مړ دی که ژوندی دی، که کیسه درته بیان کړم د هغه د مرګ نو بیا به خفه شي. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. بیا ما ورته ووایي چې زامن دې شته او که نه؟ هل لک بنین؟ نو دې راته ووایي چې المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال او زامن دا د دنیا زینت دی. پوشم چې وایي زامن خوش ده. بیا ما ورته ما اسماؤهم، دا غي نمونه څه دي؟ نو راته ووایي واتخذ الله ابراهیم خلیلا. پتو لګېده چې زوی نوم ابراهیم دی. بیا وی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، د بل زوی نوم موسی دی. یا یحیی خذ الکتاب بقوه. ما یې نومونه یاد کړل چې دا درې زامن دي. بیا ما ته تپوس وکړو چې ما اشغالهم، د زامنو کار دې څه دی، څه کسب کوي؟ زمیندار دي، سوداګر دي. نو راته وی وعلامات وبالنجم هم یهتدون، وعلامات وبالنجم هم یهتدون. اوی ما ته پته ولګېده چې معلمان دي خلکو ته د حج طریقې ښیي. معلم لارم ښیي سړي ته او د حج مسایل هم بیانوي. خیر ډېرې خبرې دي کمې کمې بیانوو. اخر یو ځای ته چې ورالو هلته یو قافله وه، یو قافله ده، خیمې لګولې دي، ډکې مې راله چې د دې زامن به که خیر دي کیوي. چې ورالم آواز مې وکړو یا ابراهیم یا موسی یا یحیی. درې ځوانان لکه د زمرو په شان خشته او ښکلي رامنډې کې، خو چې ویې کتل د مور پړونې وپېژندو نو د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا شو. په ژړا شو ما ته دعاګانې کولې چې جزاکم الله احسن الله الیک. او ما ورته وی دا زمونږ مور ده، دا زمونږ نه لاړه او دسماتي ته بیا دا په کومو کندو کپرو ګرځېدو. موږ ورپسې څومره ستړي شوي یو. موږ وی زمرو به خوړلي، موږ ورپسې ډېرو ګرځېدو، موږ ونه مونږ تا ته دې الله جزای خیر درکړي. مې دا خو پلان کې ځای کې وه. نو مور زامنو ته ووایي فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینه فلینظر
ایها ازکا طعاما فلیاتکم برزق منه. الله، دا اصحاب کهف مبارک آیت. اصحاب کهف دا وځوانانو او د خدای عبادت کولو، د لولو خلقو زامنو او پلارانو نیکونه بوتانو ته به پراتو، شرک به کولو. الله تعالی دې ځوانانو ته هدایت وکړو. نو دای به د دې یو میله وه د بوتانو بلا نمایشو، او دا ځوانان چې د خپلو خپلوانو سره ورغلل ویې کتل چې زموږ پلار او ماما او تره لګیا دی بوتانو ته سجدې کوي او د بوتانو نه مرادونه غواړي. خفه شو. یو ځوان راغی دی ونې لاندې کېناستو، بیا بل راغی، دی خاموش ناست دي دا ځوانان. هغه یو ځوان بل ته ویل که دلته ولې راغلی یې؟ وروڼو خپل خپل دړه حال ووایې. نو که زمونږ خبره یو وي خو خپله کې به دوستان شو، او که خبرې مو بیلې بیلې نو حال به نه وایئ. هغه یو وی قسم دی زه ځکه راغلی چې زما پلارم مشرک دی، وروڼه مې مشرکان دي، بوتانو ته سجدې کوي، زماړه نه مني د یو الله. هغه بل وی قسم په خدای دم په دې راته راغلی. دی اوو تنو خپله کې صلاح وکړه چې پلانکي ځای کې به عبادت کوو. چېرته یو سړی په لاره تېرېدو ویې کتل چې دی خو د خدای عبادت کوي. بادشاه ته یې راپورټ وکړو چې خبر نه د پلانکي وزیر زوی، د پلانکي گورنر زوی، د پلانکي زوی هغه خو د بوتانو عبادت نه کوي. بادشاه وارنټې گرفتاری وکړو، راولئ دا ځوانان. رالل، بادشاه ورته ووایي چې دې بوتانو ته سجده وکئ کني وجنم مو. دی د بادشاه دربار کې ودرېدل. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. د بادشاه په دربار کې د خدای د وحدانیت اعلان وکړ. بادشاه ورته دی نن ورشئ کورونو ته، د مور او پلار سره صلاح وکئ او سبا ته راشئ، او که بیا هم په خپله عقیده ټینګ یئ نو په کاڼو به مولم او مړ کوم به مو. دا ځوانان چې ووتل د بادشاه د دربار نه ځنګل ته لاړل، خپله کې صلاح وکړه چې کورونو ته ولې ځو، پلاران مو کافران دي، میندې مو مشرکان دي، او بیا به مو د شرک مذهب ته راړئ. دی چې دا وطن پرېږدو ټوله شپه مزل کوي. په لاره کې یو شپون ورسره میلاو شو. ځوانانو چېرته دی؟ وی موږ خو د خدای عبادت ته ځو. نو وی ځم در سره ځم، وی راځه. هغه هم ورسره شو، هغه پسې سپی هم روان شو. ورته یې ملګری که ته زموږ ملګری کېږې ملګری شه دا سپی دې کورې که، ځکه موږ خاصې مفروران یو تښتو، او سپی به بیا غاپي او د سپي غپاره ډېر لرې اورېدی شي، او هسې نه پولیس د سپي په اواز موږ پسې راشي. هغه چوکه سپي پسې راوچتی که کورې. سپی خدای ګویا کو چې د کوم الله تعالی عبادت ته تاسو روان یئ، ځم د هغې عبادت ته ځم. سگے اصحاب کا فروغ چند پینے کا گرفت مردم شد. سادی سے وہی چې دا اصحاب کهف سپي د خلقو مرګرتیاو د سړو مرګرتیاو کا اغم په سړو کې حساب شو. الله تعالی قرآن مجید کې ذکر کړی دی وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید. پسر نوح بابدا بنشست، خاندان نبوتش گم شد. د نوح علیہ السلام زوی کنعان د ناکاره خلکو سره کېدو کېناستونو د نبوت هغه نوم یې ختم. بچی بدانو سره مه پرېږدئ د مارونو. نن سبا د پوډرو د فلمونو زمانه ده، که د خپل بچي نه غافله شوي ناکاره خلک به درته په ناکارو باندې راواړئ. د بچي ډېر خیال کو، بچی دا امانت دی. هسې نه ته غرمې نه اوده شو بچی دغسې پرېږدي. د ناکاره او د لوفرو خلکو سره ګرځي، بد اخلاقۍ ته راوانړئ، پوډرې درته نه کي او نور ناکار عملونو باندې راوانړئ. وعلى كل حال اصحاب کهف غار ته ځي او 309 کاله الله تعالی اوده ساتي. اوده شو نو سم اوده شو چې راپاڅېدل بیا لکه یو سړی ولېږئ روټۍ ته چې روټۍ راړي. نو دغه بیبي چې خپل زامن ابراهیم او موسی او یحیی ولیدل ورته یې ویل چې ورشئ دې مېلمه ته ډوډۍ راړئ. عبدالله ابن المبارک هغه یې روټۍ راړه او عبدالله ابن مبارک ته چې روټۍ راله دا ښځه ورته وایي کلوا واشربوا بما اسلفتم
فی الایام الخالیه والا دا روټۍ خورا تا ما سره ډېر احسان کړی دی د ځنګل نه دې په اوښه باندې سوره کړم او الحمدلله دا دامنو سره یو دی شو دا به الله تعالی په جنت کې جنتیانو ته وایي کلوا واشربوا خورئ اوس کوئ جنتیانو د جنت میوې او د جنت نعمتونه خورئ او دا د جنت اوبه او د جنت شراب دا استعمالوئ بما اسلفتم فی الایام الخالیه ځکه تاسو به د رمضان روجې نیولې وکړي تږي به وئ نو ابی عبدالله ابن مبارک ته وایي کلوا واشربوا عبدالله ابن مبارک وایي والله لا آکل لقمة ولا اشرب قطرة یو نړۍ به تیره نه کم او نه به یو څاڅکی وڅکم هغې زامنو ته حتی تدلوني تر دې چې ما ته تاسو ووایئ لم لا تتکلم والدتكم باللغة العربية الفصحى وهي تجيبني دائما بالآيات القرآنية تاسو مور ما سره عربی کې خبرې نه کوي او ما ته د قرآن مجید آیتونه دې څه وجه ده نو د هغې مشرې زوی و په چغو چغو یې ژړل چې مېلمه مه خفه کېږه که تا زموږ د مور نه دا دوه درې ورځې عربي نه ده اورېدلي او دا ټولې خبرې په قرآن کې کوي والله العظیم ما د خپلې مور نه 40 کاله مسلسل دا عربی ټکې نه درل ما سوا د قرآن مور مونږ سره په کور کې چې خبرې کوي د قرآن مجید ټکې بس استعمالوي ما دا ولي وی یو ځلې زما مور دا آیت وی په خپله ناسته او تلاوت کولو دا آیت وی ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید انسان د ژبې نه یو لفظ نو باسي مگر فرشتې ورسره تیارې ناستې دي کرامن کاتبین که حسناتی دا یې لیکي او که کنځلې دروغ فحش بکواس دا بله فرشتې لیکي او الله تبارک و تعالی فرمائی ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا زما مور قسم خوړو چې زه به د قرآن مجید نه ما سوا په خپله ژبه بل ټکی نه راړم 40 کاله زما وشو او ما د خپلې مور د ژبې نه د عربی الفاظ نه دي اورېدلي دا قرآن سره محبت و دا د قرآن مجید سره مینه وه چې 40 کاله هغه لګیا دی خپلو بچو سره د قرآن مجید نه ما سوا بل ټکی نه وی وعلى کل حال خبرې اوږدې شوې زما دومره خیال نو ما دا عرض کولو چې د مولانا وفات دا یقینا ډېره لویه صدمه ده موت العالم موت العالم او بیا د قرآن عالم د حدیثو عالم نو دا کم داغه بچو چې دا پروګرام کړی دی الله تعالی دې د دې ثواب د مرحوم قبر ته ورسوي زما وروڼو رسول الله مبارک فرمایي اذا مات الانسان سړی چې مړ شي انقطع عمله داغه تمام اعمال منقطع شي الا من ثلاث مگر 3 خبرې دي چې سړی په قبر کې پروت دی لیکن قبر ته باقاعده ثوابونه او رحمتونه دي الا من صدقه جاریه یو سړی صدقه جاریه کړی ده دا جمعه تاسو جو کړی ده پدې کې کچایو پیسې هم لګولې ده تر قیامت پورې چې پدې جمعات کې څوک مز کوي ټول خلکو ته به د هغې ثواب مزګودار ته خو به خود ثواب رسي لیکن دې جمعات کې چې چا څه حصه اخېستې ده باقاعده هغه ته هم ثواب رسي دا صدقه جاریه ده جمعات شو مدرسه شوه پل شو اسپتال شو شفاخانه شوه یتیمخانه شوه دا تمام صدقه جاریه ده که چا پکې بلا حصې اخېستې دي هغه ته به الله تعالی زیات اجر ورکوي یو غریب دی دغه پکې د یو روپۍ طاقت الله تعالی به د هغې په بدل کې هغه ته محل جوړوي حدیث کې راځي که یو سړی کمفحص قطات که د قطا مارغه د جال عمره جومات جوړ کړي قطا یو مارغه دی د ګوګشتو بشر دا ګوګشتو نه دی دا هم یو ساده مارغه دی قطا هم په مارغانو کې یو ساده مارغه دی او عرب وایي فلان اصدق من القطا پلان کې د قطا مارغه هم ډېر رښتونه دی د قطا مارغه ډېر رښتونه دی ښکاري چې لاندې ورلاندې راشي ونې لاندې نو دی بیا هم آواز کوي قد دروغ نشم ویلی دلته ناست منو دا نورې مرغۍ ډېرې چالاکې دا بالکل غلي شي ښکاري وایي جوړې ونه کې څوک نشته او حالانکې ونه د مرغونه ډکې
دا نورې مرغۍ ډېرې چالاکې دي لیکن قطا ډېر ساده دی او رښتونه دی. نو قطا چې جاله جوړوي د ګوګشتو په شانې جاله وي. د ګوګشتو جاله به د 100 پیسو وي. تاسو جالې کتلې منګرې څنګه جاله جوړوي بلبل ای په ډېر صاف لګي او پوره په نقشو نګار او دا ګوګشتو تاسو ورته ګوګشتو وایي دی خو یو څو ډکي د پلوسې یا د شوي یا د توتانو کېدي او په هغې هګۍ واچوي خبره ختمه. نو ما خیال دی د هغه تمامه جاله د پیسې نه ده. نو شوبه کېږي چې د قطا د جالې عمره د جومات څه مطلب هغې کې خو د سړي تندی هم نه لګي. علما لیکي د هغې مقصد دا دی که یو سړی غریب دی او د په جومات کې د یوې خښتې طاقت و چې دا یو خښته پکې دمه ولګوئ به د الله تبارک وتعالی ذات د هغې په بدل کې په جنت کې ورته بهترین محل ورکړي. من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا مثله فی الجنه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تبارک وتعالی په صفتونو کې یو صفت شکور دی. شکور د شکور معنا پیژنئ؟ شکور څه ته وایي؟ شکور هغې ته وایي الذي یعطي الجزیل بالقلیل. شکور هغه ذات دی چې په لغو نسیز بلا اجرونه ورکوي. په یو مبارک حدیث کې راځي که یو سړی یوه کجوره د الله تبارک وتعالی په لاره کې ورکه الله تعالی ورته ثواب دومره ورته زیاتی چې د احد د غر عمرې کې ورته ثواب. خدای دې تاسو مدینې منورې ته بوځي د احد غر به وګورئ. د احد غر 15 میله اوږد دی 15 میله او بعض ځایونو کې 2 میله پلن دی. موږ خو طالبانو تلو به نو د هغې هغه پلنوالی اوږدوالی ټول موږ معلوم کړی دی. نو یو غر چې 15 میله اوږد دی او بعض ځای کې 2 میله پلني او د هغې کاڼو نه کجورې جوړې څومره به ترې جوړي په یو کجوره الله تعالی دومره اجر ورکوي. دا تبلیغیان کله نه کله ډېر اجر بیانوي نو دا ډېر په اعتراض کوي. هلکه ستاسو د اعتراض څه ضرورت دی؟ الله تعالی په فضل کې څه کمی دی؟ الله تعالی په یو نیکۍ باندې په کروڑونو باندې نیکي ورکوي. یو کجوره چې یو سړي ورکه ده الله تعالی د رضا دپاره حدیث دی نو الله تعالی د هغې ثواب ورته دومره غټی چې د احد د غر عمره ورته غټ. الله تعالی شکور دی یعطي الجزیله. نو که یو سړي په جومات کې یوه خښته ولګوله الله تعالی به ورته په جنت کې بهترینه ماڼۍ چې کوم نه جوړه کړي. نو دا د مرګ نه پس مړي ته د دې ثواب رسیږي. او دویم شی علم دی. یو عالم خلقو ته علم وښیلو یو حافظ خلقو ته قرآن وښیلو قرائت وښیلو د دې ثواب به ورته باقاعده میلاویږي تر څومره پورې چې د دې استاد شاګردانی د شاګردانو وي بیا د شاګردانو وي نو دا د علم سلسله چې څومره پورې وي استاد ته هم د هغې اجر میلاویږي. او دریم شی اولاد دی او ولد صالح یدعو له. موږ د مولانا دامونو ته وایي چې پلار ته ډېرې دعاګانې کوي او ما خو وایي دی ته چې یو بچی پکې ښه عالم کوي علم ته وقف کوي چې د پلار هغه میراث هغه چې کوم دنو جاری وي د پلار میراث. عالمگیر رحمت الله علیه په خپلو بچو باندې قرآن مجید یاد کو نو خیرات یې وکړو نو پلار یې ژوندی وی دا جي راځې به نو سود قرآن نو وی تا ته به تاج الله تعالی په سر کوي با ته بسي. نو عالمگیر بیا د هغه ورځ نه خپله قرآن مجید شروع کړو او لږه موده یاد کړو پلار ته یې اوس خو به راځې اوس خو ما قرآن مجید یاد. نو کم بچی چې علم وکړي او مور او پلار ته دعا کوي په پنډونو باندې ثوابونه قبر کې داخليږي. ته چې وای خدای ما وبخښي او زما مور او پلار وبخښي د خولې نه دا خبره وباسه رحمتونه قبر ته وردن نه کېږي. باقاعده حدیث د رسول الله مبارک چې یو سړی مړ شي د مرګ نه پس دا درې خبرې فایده ورکوي. خبر یې د رسول الله مبارک ذات د دریو واړو خبرو هغه ثوابونه لګیا دي حاصله. د رسول الله مبارک صدقه جاریه ده مسجد نبوي مسجد قباء او تمام هغه ځایونه
چې کوم رسول الله مبارک آلته کې غذاګانې کړي دي دا دغه صدقات جاریه دي. د رسول الله مبارک علم دا لګیا دی په دنیا کې خوريږي، نو دا په اربونو باندې طالبان او حافظان او عالمان دا چې علم خوري لومبنی استاد د رسول الله مبارک ذات دی، هغه ته باقاعده د هغې ثواب رسېږي. اصلي د علم سمندر د رسول الله مبارک ذات دی. دا څومره محدثین چې حدیثونه بیانوي، که امام بخاری دی، که امام مسلم دی، که ابو داود سجستانی دی، او که ابو عیسی ترمذی دی، او که ابن ماجه ده، او که نسائی دی، او که امام مالک دی، دا تمام احادیث د رسول الله مبارک داغه سمندر نه نقل او بزرګونو محدثین او که څومره فقها دي او هغه د قرآن پاک او د حدیث مصطفی هغه قوانین بیانوي، که امام ابو حنیفه دی، که امام مالک دی، که امام شافعی دی، که امام احمد بن حنبل دی، که سفیان ثوری دی، که سفیان ابن عیینه دی، او که بل فقیه دی، داغه سمندر نه دا فقه لګیا ده. او که دا اولیاء طبقه راوالی دا شیخ جنید بغدادی دی، دا بایزید بستامی دی، دا داود موسیلی دی، دا معین الدین اجمیری دی، دا شیخ عبدالقادر جیلانی دی، دا تمام د تزکیه سبقونه رسول الله مبارک لګیا دی را نقل کوي. که دا حافظانو سلسله والی، که دا قاریانو سلسله والی، او که دا خلفای راشدینو چې هغه په ملک عدل او انصاف، که ابو بکر دی او که عمر دی او که عثمان دی او که علی دی رضی الله تعالی عنهم، او که عمر ابن عبدالعزیز دی، او که سلطان صلاح الدین ایوبی دی، او که عالمگیر دی، د قضا او د حکمونو هغه سمندر نه. نو د رسول الله مبارک ذات صدقې جاریه هم کړي، د رسول الله مبارک ذات د قرآن علوم هم خوارې کړي دي، د حدیثو سمندرونه جاری کړي دي. او تاسو موږ ټول بچیم یو، موږ د رسول الله روحاني اولاد یو. کل تقی ونقی فهو آلی. موږ چې دا درود وایو دا د رسول الله د ذات لپاره دعا ده. رسول الله مبارک د دې حدیث د دریو واړو جملو مستحق د اجرونو او ثوابونو دی. دعا وکړئ چې الله تبارک وتعالی د مولانا مرحوم په قبر باندې انوار او برکات نازل کړي. خدای بردخی زندگی نورانی وګرځي، د جنت الفردوس بهترین مقامات نصیبه کی. بچو ته یا رب العالمین د علوم نعمتونه نصیبه وګرځي. یا رب العالمین مونږ ټول د خپل مور او پلار او استادانو حقدارانو سره د رسول الله د مبارک جنډې لاندې میدان محشر کې جمع کی. ولا مصابا الا اصلحته، ولا مؤمنا الا نصرته، ولا كافرا الا خذلته، ولا مجاهدا الا قويته وايدته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رحمن.